بسم الله الرحمن الرحیم. د نور اسلام پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. قدرمنو لکه چې موږ د ټولې روزي په ابتدا نه تر دې دمه پورې د روزي په اهمیت په احترام باندې څومره پروګرامونه کو زموږ د پروګرام مقصد دغه چې په دې کې د بحیثیت د مسلمان زموږ کمی ذمہواری دي او د روزي احترام ته موږ هغه په کوم انداز کې موږ دا عبادت حاصلولی شو په ټولو خبرو باندې موږ یو ځل بیا نن خبرې اترې کوو. موږ سره په پروګرام کې شرکت کوي مفتي عبدالغفار قادري صاحب. هغه تم په پروګرام کې ارکلې وایو. السلام علیکم په خیر علي سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین علاوه موږ سره په پروګرام کې یو ماشوم محمد فصیح هم شرکت کوي. دی به موږ ته یو ښکلی عنایت پیش کوي. دی تم په پروګرام کې هرکلی وایو. قدرمنو تاسو موږ سره د روزي مبارکي د احترام فضیلت په باره کې یا داسې دې سره تړلې نور چې کومې خبرې دي د هغې دپاره نیغ په نیغه رابطه کولی شي په 25 84 544. دې نه علاوه د واتساپ په ذریعه باندې هم تاسو خپل سوالونه موږ سره شیر کولی شي او مفتي عبدالغفار صاحب به تاسو ته نیغ په نیغه د هغې جوابونه درکوي. مفتي صاحب موږ د پروګرام لکه چې څنګه روژه شروع شوې وه او دا د اخري اشاره کې موږ داخل شلو د روژې مبارکې اخري جمعه هم ده. نو د جمعې داسې فطرانې او داسې د احترام رمضان په باره کې به هغه سوالونه موږ یو ځل بیا ریپیټ کوو چې زموږ قدرمن مینوال د هغې نه خبر شي او په هغې باندې عمل درآمد وکړي. نو لومبی به دا وایو چې دا جمعة الوداع یا اخري جمعه څه ته وایي او د دې زموږ په اسلامي تاریخ کې څه اهمیت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک د رحمتونو برکتونو میاشت ده او ډېر قدرمند او ډېر د احترام وړ یو لویه میاشت ده. نو دغه میاشت مسلمانان ډېر په قدر په نگاه باندې د قدر په سترګو باندې ورته ګوري. نو چې کله بیا دغه میاشت چې کله ختمیږي نو آخري میاشت د میاشت آخري جمعه چې کله راشي نو هغې جمعې ته جمعة الوداع ویل کېږي. د وداع یا وداع دا ټکي دا ته عربی دی. د دې معنا ده د په مخخه هغه جمعه چې کله څوک رخصتیږي نو په عربی کې هغې ته چې کله په مخخه هغه الفاظ وي نو هغې ته عربی کې وداع یا وداع وي. نو دې دپاره بیا دغه آخریني جمعې دپاره دغه ټکې استعمالیږي چې د میاشت د رمضان موږ نه روانه ده دا آخري جمعه ده او دا د میاشت د ختمېدو هغه یو نښه ده. نو ځکه دې د جمعة الوداع ویل کېږي. نو په دې کې بیا مسلمانانو ته دې خبرې سبق ورکولی کېږي چې د رحمتونو برکتونو هغه میاشت تاسو نه روانه ده. میاشت په ختمېدو ده، میاشت په آخري ورځو ده. نو دې کې نور هم محنت ډېر وکړې. جمعة المبارک دغه ورځ چې د کال و سر خدای پاک په نسبت باندې ډېر د احترام هغه ورځ ده. بیا چې کله د رمضان مبارک په میاشت کې راشي نو یو د رمضان مبارک هغه برکات او بل د جمعې د ورځې هغه برکات. نو دا ډېره مبارکه ورځ ده. نو دې کې بیا د نور ورځو نه زیات عبادات کول پکار دي. نو بیا بله جمعه دې پسې نشته په دغې میاشت کې او کال له خدای خبر چې څوک به ژوندي څوک به وفات شي نو کال له دغه موقع بیا چاته میلاویږي نه میلاویږي. نو ځکه دغې ته جمعة الوداع ویل کېږي چې تاسو نه دا میاشت د رمضان چې دی هغه رخصتیږي او دغه آخري جمعه ده بله جمعه په دغې میاشت کې نه راځي. نو په دې کې عبادات چې دی هغه کثرت سره کول پکار دي. خدای پاک چې دی هغه ډېر یادول پکار دي. او زموږ په معاشره کې بعضې خلک چې دی دا د بیت المقدس د فتح کولو او د هغې د آزادولو او هغې د باندې چې کوم تسلط دی د غیر مسلمو او هلته کې کوم ظلم زیاتې کي په فلسطینیانو باندې نو هغې د ازادۍ دپاره مسلمانانو را بیدارولو دپاره هم دغه جمعه هغه خلک په دې کې دغه جدوجهد کوي. نو دا هم ښه خبره ده چې مسلمان دنیا کې په اتفاق باندې شي او مسلمانانو باندې کوم ځای کې ظلم کېږي په انسانیت باندې کوم ځای کې ظلم کېږي نو خلک دې راپاڅي او د هغې مخنیوي وکړي. نو کله چې دغه مبارکه میاشت روانه وي نو موږ ته چې کله دې دنیا کې موږ ګورو ظاهرا موږ سره یو ډېر قدرمند او یو ډېر لوی مرتبې سړی راغلی وي نو موږ کوشش کوو چې د هغې نه زیات نه زیات فایده واخلو. که دا چا کور ته یو لوی سړی لوی افسر لوی تعلق لوی سړی راشي نو خلک کوشش کوي چې راغلي سړي نه زه ډېر زیات نه زیات فایده واخلم. رمضان مبارک دغه میاشت چې ده دا په دغې 12 میاشتو کې ټول نه زیات رحمتونو او برکتونو والا میاشت ده. نو په دې نه هم زیات نه زیات برکات حاصلول پکار دي. نو دا جمعة الوداع د دې خبرې یو نښه ده چې دا میاشت د نه اوس روانه ده
جی کدی کې چا نه کمې زیاتې شوي دي انسان پکې عبادتو کې کمې کړی دی خوب له ډېر زور ورکړی دی ذکر و اذکار یې نه دی کړی تلاوت نه دی کړی درود شریف نه دی ویلي منځونو کې څه کمې زیاتې راغلی دی هغه د ځان نه وباسي او اوس د محنت شروع کړي او حدیث پاک کې راغلی دي چې کوم سړی د هغې میاشت کې هم د الله جل شانه رحمت نه محرومه شو دې میاشت کې هم هغې ته بخښنه ونه شوه چې دا د رحمتونو او د بخښنې میاشت ده په دې کې هم بخښنه ونه شوه نو دغه سړی هغه بدنصیبه دی بدبخت هغه دغه سړی دی د سړی د بدبختۍ یو نښه دا هم ده چې دغه رحمتونو میاشت کې هغه رحمت حاصل نه کړي د بخښنې میاشت کې هغه خدای پاک ونه بخي د جهنم نه خلاصېدو په دغه میاشت کې دغه سړی جهنم نه خلاص نه شي نو دغه میاشت د خدای پاک د رحمت حاصلولو د مغفرت حاصلولو د جهنم نه خلاصېدو میاشت ده نو څوک چې په دغه کار کې په دغه اهم کار کې خواري محنت نه کوي نو دغه سړي له دغه جمعة الوداع د خبرې سبق ورکړي چې اوس هم د سره ټایم شته اوس هم یو څو ورځې پاتې دي تقریبا دغه روان زیارت پورې کېدای شي رمضان مبارک دغه که 10 ورځې پوره کېږي نو رمضان زیارت ورځې پورې به دا موقع موږ سره وي او که 29 پوره شو نو بیا به بود ورځې پورې موږ سره موقع وي نو موږ له پکار دی چې څومره ټایم پاتې دی په دغه ټایم کې موږ زیات نه زیات خدای پاک یاد کړو خدای پاک ذکر وکړو او خدای پاک د رضامندۍ هغه کارونه وکړو ښه جي ډېر ښه خبرو کوم په دې به نور هم خبرې کوو او یو ملکوت تاسو خبره وکړله او داسې په دې مبارکو د دې مبارکه میاشتې اخري دغه کې چې دی کم تاک شپې چې دی کې لیلة القدر دی نو په دغه باندې لږ زموږ مینوال خبر کوي چې دې لپاره هغې کوم عبادت شروع کړي لکه څومره دغه وکړي چې دغه شپې هغه فضیلت حاصل کړي جی رمضان مبارک خو ټول میاشت دغه رحمتونو برکتونو میاشت ده او بیا په دې کې الله جل شانه یو شپه داسې هم پیدا کړې ده چې هغې یوې شپې کې هغه عبادت لږ عبادت هغه د زر میاشتو عبادت نه زیات ثواب لري جی بالکل هغې سره برابر نه دی زر میاشتو سره قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر د زر میاشتو نه زیات ثواب ملاویږي او زیات څومره دی هغه د انسان اخلاص پورې وي د رب ذوالجلال ورکړې پورې ده چې رب ذوالجلال د هغې نه څومره زیات اجر و ثواب ورکوي نو چې دومره قدرمند میاشت ده چې په هغې کې یو میاشت کې موږ ډېر زیاته فایده حاصلولی شو نن که موږ ته څوک ووایي چې په دغه کاروبار کې انویسټمنټ وکړه په یو شپه کې تا ته به دومره ګټه ملاویږي نو هر انسان به هغه کاروبار پسې کوشش کوي هغې انویسټمنټ پسې به کوشش کوي چې دې کې ما ته دومره ډېره ګټه په یو شپه کې ملاویږي نو دا هم یو ګټې شپه ده نو دغه ګټې شپه بیا موږ څنګه مومو د هغې تلاش به څنګه کوو هغه به څنګه حاصلو نو هغې دپاره آقا کریم علیه صلات والسلام مبارک فرمایي چې دا لیلة القدر آخري عشرې په تاک شپو کې ولټ جی 21 23 25 27 29 دغه تاک شپې دي نو په دغې تاک شپو کې تاسو د دې تلاش وکړئ حدیث پاک نه داسې معلومیږي چې اکثر دغه لیلة القدر په دغې شپو کې وي کله کله دې نه مخکې هم کېدای شي وروسته هم کېدای شي خو اکثر چې دی هغه په دغې تاک شپو کې وي نو په دغې تاک شپو کې عبادت د په دغې نیت باندې چې خدای پاک ما ته لیلة القدر نصیب کړي دا هم د نبي علیه صلات والسلام مبارک حکم دی نو چې کله یو انسان ماښام لمونځ کوي روزانه ماښام سره نفل کوي او دغه شپه د لیلة القدر شپه وه نو لیلة القدر شپه چې شروع کېږي ماښام نه شروع کېږي او دا ماښام نه شروع کېږي او سهار پېشمنۍ ختمېدو پورې دغه ټوله شپه چې دا د لیلة القدر شپه وي نو ماښام کې که یو انسان روزانه عبادت کوي نو هغه په لیلة القدر کې راځي که ماخستن لمونځ کې هغه تراویح کوي نوافل کوي ذکر و اذکار کوي نو هغه په لیلة القدر کې راځي که پېشمني ټایم کې دی ذکر و اذکار کوي تلاوت کوي نیک اعمال کوي نو دا په لیلة القدر کې راځي نو چې کله یو انسان مسلسل په دغه میاشت کې عبادت کوي روزانه عبادت کوي روزانه خدای پاک یادوي نو خدای پاک به ورته دغه لیلة القدر هغه برکات هغه نصیب کړي او لیلة القدر په باره کې هم دغه راغلي چې دغه شپه کې خوشنصیب سړی عبادت کوي او بدبخته سړی چې هغه په دغه شپه کې عبادت نه محرومه پاتې کېږي نو ځان چې دی هغه بدبخته او بدنصیبه نه جوړول پکار او روزانه عبادت کول پکار دی روزانه هغه عبادت به په دغه شپه کې داخل شي ټیک شو جي حاجي دې سره اوس تړلې یو بله خبره ده چې دا فطرانه ده دا آیا دا زکات سره تړلې یو دغه که نه دا ځان له یو څیز دی په موږ باندې لکه یا واجب دی چې دا به هر انسان د خپل سرسایه ده یا فطرانه ده دا به ورکوي او دا به کم کې ورکوي لکه د دې ټیمونه څه مقرر دي لکه اختر نه مخکې هم کیدای شي یا ځینې دا خلک وایي چې هغه د اختر مونځ نه مخکې پکار چې دا ورکړی شي او ځینې خلک وایي چې دا د روژې د ابتدا نه واله تر ټوله میاشت کې ورکولی شي جی فطرانه چې دی د دې ټول اول به حیثیت باندې خبر وکړو چې فطرانه چې دا ورکول واجب دی جی
او چا باندې واجب دي؟ هغه سړی باندې واجب دي چې کوم سړی صاحب نصاب دی، هغه سره پیسې شته جی، هغه مالدار دی، نو هغه سړی باندې سرسایه ورکول د خپل طرف نه او د خپل د بچو د طرف نه، نابالغ واړه بچي دي هغه د طرف نه ورکول په د باندې لازم دي او خپل بیبي طرف نه به ورکوي. چې کله دغه کسانو طرف نه د سرسایه ورکوي نو بیا د فواید څه دي؟ د دې فواید دا دي چې کله انسان سرسایه ورکوي، فطرانه ورکوي، که چې روژې په میاشت کې، رمضان مبارک په میاشت کې روژې په حالت کې دنه ګناهونه شوي وي، دنه روژې کې کمې زیاتې شوي وي، ګناهونه تنه شوي وي، روژه د مکروه شوي وي ګناه د وجې نه، نو الله جل شانه هغه ګناهونه چې کوم د روژې په حالت کې دنه شوي دي، رمضان مبارک کې شوي دي، هغې د وجې نه دته روژې هغه برکات نه میلاویږي، نو الله جل شانه د دغه روژې د دغې فطرانې په برکت باندې هغه صفا سوتره کړي، هغه روژې د ده صفا شي، روژې کې د ده څه کمې زیاتې شي هغه ورته معافي شي. نو فطرانه هغه انسان روژې نه مخکې هم ورکولی شي، روژې په منځ کې هم ورکولی شي، او ښه طریقه دا ده چې هغه د اختر مانځه نه مخکې پورې ورکړي شي. د هغې بنیادي فلسفه دا ده چې دغه فطرانه دا د اسلام د تعلیم دی چې انسان د غریبانو سره، کمزورو سره مرسته وکړي. په وړوکي اختر کې هم، غټ اختر کې هم، غټ اختر کې به غوښه ورکړي غریبانو ته، په وړوکي اختر کې به د غریبانو سره مرسته کوي په خپل فطرانې سره، مالی مرسته وکړي. دا مالی مرسته ده چې کله دغه پیسې غریب سړي له ورکړي نو غریب سړي په دې باندې ځان ته د اختر هغه ساز و سامان ځان ته برابر کړي، جامه پیزار خوراک کاک هغه ځان ته واخلي. نو چونکې د دې غرض دا ده چې د غریب سړي سره مرسته وشي او اختر دپاره هغه ځان ته خوشحالي برابر کړي، نو ښه خبره ده چې اختر نه مخکې ورکړي شي. حدیث پاک راځي که چېرې چا اختر نه مخکې فطرانه ورکړه نو دا د طرف نه فطرانه ادا شوه، د دې هغه روژې چې کوم فواید دي چې روژه ګناهونه نه پاک شي او هغه صفایي سترایي د روژې راشي، نو روژې نه اختر نه مخکې دغه فواید ملاویږي. او که اختر تیر شو چا ور نه کړو وروسته بیا ورکوي نو دا بیا د صدقاتو نه یو صدقه ده، خدای پاک په نامه نه ورکړه نه یو ورکړه ده. نو روژه میاشت تېره شوه دی فطرانه ور نه کړه او اختر تیر شو دی فطرانه ور نه کړه، نو اوس هم دی ورکوي به، اوس به هم دی ورکوي، خو روژې په حالت کې هغه اجر و ثواب هغه ډېر وي. روژې په حالت کې حدیث پاک نه دا خبره ثابته ده، کوم سړی چې په روژې حالت کې نفل عبادت کوي چې په عبادت په ده باندې لازم نه دی، ده ته الله جل شانه د فرض برابر اجر و ثواب ورکوي. او چې فرض روژې په حالت کې دی ادا کوي، هغه عبادت چې په ده باندې لازم دی هغه عبادت دی روژې په حالت کې ادا کوي، الله جل شانه د اویا فرض برابر ولا اجر و ثواب ورکوي. نو ځکه دا فطرانه دا واجب ده چې کله روژې په حالت کې ادا شي د هغې اجر و ثواب هم ډېر ملاویږي. او دغه وجه ده زموږ په ملک کې ما ډېر خلک داسې لیدلي دي، کراچۍ او پنجاب کې ډېر خلک هغوی زکات چې دی هغه روژې میاشت کې ورکوي. هغې زموږ په پښتنو معاشره کې خو خلک زبرګې میاشت کې ورکوي، د زبرګه کې زکات وباسي، خو کراچۍ او داسې ډېر علاقې ما لیدلي دي چې هغې کې خلک زکات په روژه کې ورکوي. هغې یو ثواب دا هم ده چې روژه کې اجر و ثواب هم د عبادت ډېر وي. بالکل. نو زکات خو اصل قانون دا ده چې کله په کال پوره شو دی به زکات ورکوي، هره میاشت وه دی به زکات ورکوي، خو چې کوم سړي زکات کال چې د هغه روژه کې برابرېږي نو روژه کې ورکولو دغه اجر و ثواب دی چې روژه کې د عبادت او اجر و ثواب زیات وي. دا د خدای پاک د رحمتونو برکتونو میاشت ده، په دې میاشت کې څوک عبادت کوي نو نور ورځونه هغې ته اجر و ثواب زیات ملاویږي. نو زکات په روژه کې ورکوي اجر و ثواب ډېر دی. صدقات، خیرات، روژه ماتې، پیشمني، غریبانو سره مرسته، راشن پیکټ چاله ورکوي، خوراک پیکټ چاله، فوډ پیکټ چاله ورکوي، نور چا سره د مالی مرسته کوي نو نور ورځونه په دې کې اجر و ثواب ډېر ملاویږي. نو ځکه دا فطرانه دا سرسایه دا هم روژه کې ورکول پکار دي. او روژه کې څومره مخکې ورکړي شي نو هغه غریب سړی چې چاته میلاو شو هغه د خپل ځان دپاره، خپل بچو دپاره د اختر هغه خوشحالي هغه به بیا زر برابر کړي. ټیک دی. مفتي صاحب داسې نه چې د خاندان چې دی هغه لکه 2000 روپۍ جوړیږي نو دا خو دغه څه نشي کولی چې په دې په بدله کې سامان والي هغه ورکړي یا رمضان پیکیجونه خلک ورکوي، نو دا خو دا څیز نه دی که نه، دا بل څیز دی لکه دا فطرانه خو نه ده که نه جي؟ اصل کې فطرانه چې کوم احادیثو کې بیان شوی ده هغه فوډ آیټم په صورت کې بیان شوی ده. ښه جي. احادیثو کې د دې خبرې ثبوت شته چې انسان کجورې ورکړي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام بار په زمانه کې ډېر خلکو به کجورې خورلې به طور خوراک، نو کجورو ذکر هم شته احادیثو کې. دغه شانته احادیثو کې د خبرې ثبوت هم شته چې غنم ورکړي شي،
حاجی نبی صلی الله مبارک نه حدیثو کې دا خبره ثابته ده چې خوراک ورکول او خوراک بیا د کجورو هم هغه زمانه کې غنم هم وربشې هم او کوچ او دغه شیونه چې کوم انسان خوراک خوري وربشې کوچ شنه میوه نو احادیثو کې دغه مختلف خوراک اشیاء او ذکر راغلی دی جی نو شکل انسان نن سبا زمانه کې که چاته فوډ آیټم ورکوي نو دا هم احادیثو کې راغلی دی حاجی فوډ آیټم ښه خبره ده که انسان چاته فوډ آیټم ورکوي دغه نقد روپۍ علما چې بیانوي 140 روپۍ فطرانه د څه کاله یا بعض علما 150 یادوي بعض هغې نه 190 یادوي نو هغې وجه دا ده چې دا اوړو پسې ده تقریبا په باندې 2 کیلو احتیاطاً چې د هغه اوړه هغه په باندې 2 کیلو هغه قیمت ورکول پکار دي نو بعضې اوړه ارزان دي بعضې ګران دي نو هغه اوړو قیمت د وجې نه هم په دې کې فرق راځي نو شکل انسان پیسې ورکوي نو علما پیسو له ځکه ډېر ترجیح ورکوي چې پیسو باندې هغه فقیر سړی ځان ته جامه پیزار اخلي هغه ته اسانه ده که هغه ځان ته خوراک اخلي هغه ته اسانه ده او بل دا چې بعض اوقات فوډ آیټم وړل راوړل هم خلکو ته ګران شي ټیک وایي د هغې وړل راوړل بعض اوقات هغه لري نو هغې ته ځان ته راوړل هغه ګران دي نو ځکه پیسې کنې څوک فوډ آیټم ورکوي نو احادیثو کې هم فوډ آیټم راغلی دی حاجی چې کوم پیور چې کوم ذکر راغلی دی هغه د فوډ آیټمز راغلی دی نو که فوډ آیټم څوک فوډ پیکج ورکوي دا ډېره ښه خبره ده چې خلکو کورونو ته ورسوي او هغوی ته په کور کې هغوی ته په خپل ورکې هغه خوراک میلو شي او دغه شانته انتظام برابر کړي چې ورکوونکي هغه کور ته ورسوي خلکو ته نو په دغه طریقې باندې خو فوډ آیټم ډېره ښه خبره ده احادیثو کې هم فوډ آیټم راغلی ده نو دغه پیسو نقد روپۍ کیش په صورت کې شي علما بیانوي د هغې وجه صرف دای چې بعض اوقات سړي سره فوډ آیټم وي کور کې خو هغې سره نقد روپۍ نه وي چې په هغې باندې هغه بچو دپاره اختر جامه پیزار واخلي یا د خپل ځان دپاره نو هغې د وجه نه علما وایي چې نقد روپۍ ښه دي که هغه ته څه ضرورت و که هغه ته علاج ضرورت و هغه ته دوايانو ضرورت و نو هغه ځان ته دوايانې واخلي که خوراک څښاک ضرورت و خوراک څښاک به واخلي که ماشومانو فیسونو ضرورت و ماشومانو د خرچې ضرورت و یا د کور کې د بجلی ګیس بیلونو او دغه خرچو ضرورت و نو هغه به خپل ضرورت د پیسو نه ډېر ښه طریقې سره پوره کولی شي توجي صاحب په دې باندې نور خبرې کوم سره یو کالر دی اکال اخلو نو بیا په دې باندې نور مزید خبرې کوو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم سلام بشیر خبرې کوم جی صوابینا حاجی رشید صاحب څه به ویل غواړئ خیر جی مفتی صاحب نه مې دوه تپوسونه جی یو خو د ليلۃ القدر باره کې چې کومه خبره وکړه جی نو ما دې کې مختلف کتابونو کې د عبادتو لپاره مختلف طریقې او وظایف خولي دي لکه شپږ رکعاتو کې مطلب د یو رکعت په صورت اخلاص دمره زلا صورت قدر دمره زلا مختلف هغه د کتابونو کې مختلف حوالی دي جی ما چې اره د دې زیاته مطلب دا دی چې متصن او صحیح او مطلب دا دی زیاته د ثواب کومه طریقه ده د عبادتو چې یو مفتی ته پاغي باندې لګرنا واشي چې زیاته احسن طریقه او مطلب اسانه طریقه بداو چې لکه زمونږ دغه مطابق د کمزورو مطابق مطلب دا دی چې قابل برداشت وي او الله تعالی دا غیر زیات مطلب دا دی چې موږ اجر ثواب هم راکړي یو خو دې باره کې لکه خبر اوسي او دمه سوال زما دا دی چې لکه ز خپل ځاني د روزو کې لږ زیات بیمار شوم نو سو روزي معنا او مې پړې مې د ډاکټر راته وی چې راته مونږ ته ځکه چې دا دوانه په ډېر په ټایم باندې پړن پکار دي نو الحمدلله بیا مې شروع کړی دي مې دا کوم روزي چې زما لاړې د دې د فطراني باره کې مطلب دا چې د دې فطرانه په هم اکثر څنګه روزه کې مکمل سره د میاشتې یا د 29 روزو فطرانه ورکړي چې دې خپل روزو په هم اکثر نصاب باندې فطرانه ورکول شي او کنه څنګه حاجی جواب درکو جی دا بشیر د ثوابینو بشیر صاحب هغه دوه پوښتنې وکړلې یو دا ویل چې ليلۃ القدر کې چې انسان په اسانه طریقه باندې کم داسې ثوابونه حاصلول شي چونکې دا خو ليلۃ القدر کې عبادتو شپه ده نو اسانه طریقه سره او زیات نه زیات فائدہ چې واخلي کنه جی نو د اول دې ورکې بیا بل جواب ورکړي ليلۃ القدر قدر شپه د احترام شپه قیمتي شپه د دې دا معنا ده نو په دغه شپه باندې انسان له مختلف عبادت کول پکار دي انسان د چې کوم تاک شپې دي که جیب ولا اجازت ورکړي په هر شپه کې 100 روپۍ صدقه خیرات وکړي حاجی ښه خپل کور کې هم خپل بچو له ورکړي خپل ښځې له ورکړي په دې نیت باندې دا ما صدقه وکړه ما خیرات وکړو نو که په دغه شپه باندې ليلۃ القدر و نو د صدقې هغه ثواب چې د خدای پاک د زرو میاشت نه زیات صدقې کولو اجر ثواب به ورکړي
جی بالکل. او په دغه شپه کې هر یو شپه چې کوم طاق راځي پای کې جفت کې هم کولی شي 22 24 26 دی کې هم کولی شي. خو دغه چې احادیثو کې د طاق شپې خبره راغله طاق کې د خامخا کوي نو هغې کې هم نفل وکړي 2 رکعات نفل په اسانه باندې کولی شي 4 په اسانه باندې کولی شي او که تراویح کوي نو تراویح هم ماستن کې کوي ماستن هم شپه کې داخله ده جی نو 6 رکعات تراویح به د په لیلة القدر کې راشي. او وسره بیا هر یو انسان چې هغه تلاوت د قرآن پاک کوي نو تلاوت د قرآن پاک هم یو عبادت دی نو د دې اجر او ثواب به هم زرو میاشت نه زیات ملو شي. هغې سره سره انسان ذکر او اذکار وکړي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر درېمه کلمه ووایي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم نو دا هم ذکر او اذکار دی او احادیثو کې راغلی شي په دغه ذکر باندې جنت کې د طرف نه یو ونه لګي نو دغه ذکر هم د ذکر وکړي نو د زرو میاشتو ذکر نه زیات باجو ثواب خدای پاک نصیب کړي او ورسره درود شریف ووایي نو درود شریف به هم یو عبادت دی چې دغه شپه باندې هر شپه باندې درود شریف وي نو درود شریف به هم دته د زرو میاشت نه زیات هغه عبادت هغه اجر ثواب ملو شي. زرو میاشت نه زیات درود شریف ویلو هغه اجر ثواب به ملو شي. نو په دغه شپه کې لږ لږ عبادت وکړي او مختلف عبادت وکړي. دا ټول مطلب دا هغه فضیلت اصلو ذریعہ دي کنه جی. یو بل کالر دی موږ سره نو دا مخلون بیا به دغه سوال ورسره کوي. السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام زه احتشام الحق خبرې کوم مردان ندی جوهر شاه صاحب تاسو خیر په خیر علي جی احتشام الحق صاحب په خیر تاسو څنګه جی خیر الحمدلله. مفتی صاحب علامه صاحب نظما جدا سوال دی چې په دې سوره قدر کې دا درې پیرې قدر لفظ راغلی دی قدر 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 نو ما مفتی صاحب نه دا سوال دی چې مفسرین د قدر څه معنی کې لیکل دي قدر هغه اهمیت راته جی بیان کې چې د معنی څه فضیلت څه او دویم سوال مې د مفتی صاحب نه دا دی چې د لیلة القدر په شپه باندې داسې اوري چې جبرئیل علیه السلام راځي او هغه سره جنډې لاس کې او هغه جنډې لګوي نو مې دا د دې جنډو رنګ څنګه دی او دا جنډې په کم ځای باندې لګیږي. او دریم سوال مې دا و چې دا لیلة القدر صرف زمونږ دپاره خصوصیت دی د دې امت دپاره که نه دا د مخکې قومونو امتونو دپاره هم وجي دا درې سوال موجود مفتی صاحب مهرباني وکړئ موږ له د دې ټیک شو جی د دې درې واړو سوالونو جوابونه بدل درکو. مفتی صاحب کوم موږ سره وخت شوی دی او دمي طرف ته زو بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکله قدرمنو موننی پروګرام کې مونږ د روزي په فضیلت باندې احترام باندې جمعة الوداع باندې لیلة القدر باندې ټول باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره په پروګرام کې شرکت مفتی عبدالغفار قادری صاحب د دمې نه وړاندې احتشام د مردان نه ټلیفون کړی و دا زموږ ریګولر دغه یو دي اکثر پوښتنې داسې کوي چې هغه زموږ د ټول لپاره د ابلاغ او د پوهې ذریعه ګرځي. دوی وایي چې سوره قدر کې د لیلة القدر درې ځل ذکر راغلی دی په دې په معنا باندې پوهېږو نه چې دې څه دغه دی که چې درې ځلې تاکید شوی دی. جی ټول نو اول خدا چې الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایش وما ادراک ما لیلة القدر جی لیلة القدر خیر من الف شهر نو الله جل شانه په دې کې وما ادراک را نقل کړی دی. جی نو علما کرام مفسرین فرمایي چې وما ادراک درایت دلته کې لفظ ذکر دی خپل اوریدونکو د خبر لږ وضاحت وکړم چې درایت هغه خبره ته ویل شي چې انسان په خپل عقل باندې هغه معلوموي. نو الله جل شانه خپل محبوب ته فرمایي چې اے محبوبه ته خپل عقل باندې خپل سوچ فکر باندې تا د قدر نه معلوم کړي. جی دغه شپې هغه قدر شه دی هغه الله جل شانه په وحی په ذریعہ باندې بیان کړی دی. جی لکه مونږ بعض خبرو باندې غور فکر وکړو سوچ وکړو نو غور فکر سوچ نه وروسته مونږ په هغه شیز باندې هغه شیز ته ورسو او یو دای چې الله جل شانه طرف نه نبی علیه الصلوۃ والسلام بارته دغه وحی شوی. جی نو الله جل شانه چې د یو شیز وحی خپل محبوب ته وکړي نو د هغې هسې هم قدر او احترام پیدا کیږي. بېشکه نو دغه میاشت د رمضان مبارک کې اکثر راځي چې رمضان مبارک په میاشت کې لیلة القدر وي مخکې هم کې دی شي خو اکثر چې دی لیلة القدر هغه رمضان مبارک په میاشت کې وي. نو رمضان مبارک هسې هم د اهمیت او د قدر هغه میاشت ده او بیا په هغې کې یو خاص شپې له اهمیت ورکړی شوی دی. وجه څه ده؟ وجه هغې علما دا بیانوي چې په دغه شپه باندې قرآن پاک هغه نزول هم شروع شوی دی. قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن چې دا میاشت د رمضان چې دی دا هغه میاشت چې په دې کې قرآن پاک نازل شوی دی
او بیا په دغه سورې قدر کې الله رحم فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر چې دا قرآن پاک چې ما په کومه شپه کې نازله کړې نو هغه لیلة القدر شپه وه. نو قرآن پاک هم د قدر هغه کتاب دی، قدر او د اهمیت والا، او بیا میاش هم د قدر اهمیت والا دی. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم قدر اهمیت والا دی. نو 3 ځله په دې کې دغه قدر ذکر شوی دی جی چې میاش هم د قدر ده. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم خدای پاک په نسبت باندې ټول انبیاء کرامو کې باندې قدر والا دی. او میاش د رمضان مبارک هم د قدر میاش ده، او دغه شپه د لیلة القدر دا هم د قدر والا ده. نو مختلف وجوهات د وجه نه الله جل شانو په دې کې 3 ځله قدر ذکر کړی دی. او بیا دغه مناسب دویم تاسو کو چې دغه جبرئیل امین صاحب راځي او سره جنډي وي مخکینی امتونو ته دا ورکړی شو او نو ورکړی شو. نو محدثینو علماو مفسرینو دغه آیت په تفسیر کې دا واقع را نقل کړی دی چې لاست جمعه مونږ دا بیان کړی او تیر جمعه مونږ دا خبره کړې وه چې دغه لیلة القدر چې دی دا صرف دغه امت مسلمه ته ورکړی شوی دی. حاجی د دې نه مخکې امتونو ته نو حاجی او د هغې وجه تیر پروګرام کې موږ بیان کړی چې شان نزول چې کوم احادیثو نه علما کرامو بیان کړی دی محدثینو مفسرینو چې مخکینی امتونو کې یو کس و چې هغه به 1000 میاشتو پورې د ورځې جهاد کولو، د شپې د ولاړې باندې عبادت کولو. نو صحابه کرامو ته چې نبی علیه السلام بعد هغې کثرت عبادت ذکر وکړو نو صحابه کرامو ډېر حیرانتیا وکړه او دا عرض وکړو چې زموږ عمر هم کم دی او موږ بیا نور کارونو کې هم مصروف یو. نو نبی علیه السلام مبارک دغه تربیت یافته صحابه کرام چې هغوی به د یو بل سره مقابله په نیک اعمالو کې کوله، په مال دولت کې به نه کوله. نو ځکه هغوی دغه ارمان وکړه کاش کې موږ له هم ډېر عمر وی. زموږ عمر خو دغه 80 کاله نه واخله 70 ترمنځ نسبتا زموږ عمر نو چې کله کم عمر دی نو کم عمر کې بیا کارونه هم ډېر دي، نور منډې تړې هم دي. نو دومره وخت نشته چې یو کس چې دغه 1000 میاشتې تقریبا 84 کال برابرېږي 84 کال. نو 84 کال کې بلوغت هغه عمر ته نه بهر شي او نو ځوانۍ کې د خپل منډې تړې بهر شي نو عبادت دپاره دومره میاشت نه برابرېږي. نو صحابه کرامو دغه ارمان کول چې کاش زموږ عمر ډېر وی، موږ ته موقع ډېر موږ به هم دومره عبادت کړی وی. نو الله جل شانو بیا دغه سورې قدر نازل کو او دغه یو شپه کې عبادت چې دی هغه د 1000 میاشتو او د 84 سال هغه عبادت نه غوره بیان کړو. نو دا د نبی صلی الله علیه مبارک دغه ارمان سره یو بل کالر هم دی عام خلو. نو د یقینا زموږ د شام مرګ ته به 3 وړو سوالونو جوابونه ملو شي. موږ سره یو بل کالر دی. السلام علیکم، څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام، پرویز حیات آباد. حاجی پرویز صاحب څه ویل غواړئ؟ تاسو خیر صاحب؟ شکر الحمدلله. مفتی صاحب هم ښه دی الحمدلله. مفتی صاحب تاسو نه سوال دی چې دغه د تاسو پښمنۍ دپاره نو زمونږ د خیال و چې لکه وخت لا شته نو مونږ لکه خوراک خو مخکې کړی و خو چې اوبه هم لیټ وڅښلې چې اوبه هم څښلې دغه وخت کې بانګ وویلی شو چې موږ ته وایي چې دا څنګه چل هغه زموږ ګړی شاته پاتې شوی وه. نو د دې مطلب دی چې مونږ وخت داخل شوی و د هغې نه پس مونږ اوبه وڅښلې نو دې باندې چې دی دا روژه به واپس راګرځولي او که نه په بې خیالۍ کې دا شوی دی دې باندې معافي ده. بل سوال دا دی که یو سړی دی هغه په سفر باندې روان شو د اختر په ورځ باندې سهار نو اختر مونځ خو ته د جومات نه یا عیدګاه نه پاتې شو نو هغه چې څنګه زنانه په کور کې خپل اختر مونځ کوي دغه شانتې دا سړی هم چې په لاره باندې لاړ شي نو خپل اختر مونځ کولی شي او که نه اختر مونځ به یوازې ځان له نه کوي. د دې دوه سوالونو جواب راکړئ. ټیک شو جی. پرویز د حیات آباد نه هغه دغه 2 پوښتنې وکړلې او زموږ دې سره تړلې زموږ د یو بل ملګري یو سوال پاتې شوی نو هغه به بیا دې سره کنیکټ کوو. د دې سوال نه تاسو خبر شوئ چې پښیماني کې د خو خلاص کا کړی خو اخیری کې خلک ځان ته دغه یو پرېږدي چې یاره زه به لږ یو 2-3 منټه پس او بس کما که نه جي. نو دا زموږ خلکو یو دا عادت جوړ کړی دی او بهرحال دی وایي چې ټیم و او بیا چې موږ اوبه وڅښلې نو زموږ ګاډی کې یا فرق راغلی وای چې څو خو بانک ټیم تېر شوی نو دوی به دا قضا روژه راګرځوي که نه دا په بې خیاله کې شوي راځي دغه نشته دی. دوی نه چې کومه غلطي شوې ده دې ته عربۍ کې او په دین کې خطا وایي. ښه خطا د انسان چې کوم کار وشي نو د هغې یو څو قسمه دي 3 قسمه باندې غلطي کیدی شي یا خطاً یا نسیانن یا عمدن.
یو ته غلطي وي خطا باندې. خطا دې ته وي چې انسان ته یاد وي چې دا کار کول نه دي جی خو په خطای کې ته نه وشي جی غلطۍ باندې ته هغه کار وشي. جی یاد وي ورته چې زما روژه ده، یاد وي ورته زما چې ما باندې بې خیالۍ کې هغه نه حرکت دغه وخت کې د هغه کار په غلطۍ سره نه وشي نو خطای باندې چې کوم کار وشي هغې سره روژه ماتېږي. هغې سره روژه ماته شوه او په ده باندې قضا لازمه ده، دی به قضا راګرځي. یو دی چې انسان په هیره باندې خوراک کاکو کی یا د ته هیري شي زما روژه ده یا د ته هیري شي دی وخت کې پښمنی ټایم ختم شوی دی او د ته هیره وي دا خبره نو په هیره باندې بیا روژه نه ماتېږي که خوراک کاک انسانو کی روژه نه ماتېږي. او یو دی په کس باندې چې د ته یاد ده چې زما روژه ده اور دی په کس باندې هغه خوراک کاکو کی نو په دې باندې د عامد ویلي چې د سر روژه هم ماتېږي او په دې باندې د باندې بیا کفاره هم لازمیږي. نو دغه کس چې کوم د صورتحال بیان کړو زموږ د رور نو دې نه دا معلومیږي چې دینه خطا شوې ده نو دی به چې کله خطا نه شي څوک اودس کې خوله کې اوبه واچي منۍ نه لاندې تېر شي خو ورته یاد وي چې زما روژه شته نو دغه روژه ماته شوه خو دی به رمضان احترام کوي دی به خوراک کاک روژه ماتې پورې نه کوي. او چې کله بیا رمضان د مبارک میاشت تېره شي اختر تېر شي اختر نه وروستو بیا یو روژې قضا به راګرځي. جي او دې سره تړلې یو زموږ یو بشیر مرګي چې ثوابین کم کال کړی هغه هم دغه خبره کړې وه چې روژه سو بیماری د وجې یا چې هر څه پرې راغی درد پرې راغی تکلیف پرې راغلی هغه روژه ونه نیوله نو یا دی به دا فطرانه ورکړي که نه دی به دا روژه قضا راګرځوي. زموږ ثوابې د بشیر لالا بشیر ورور چې کوم دا خبره وکړه که چېرې دوی صحتمند دي بدن چې دی هغه طاقت کې دی نو دوی راتلونکي ژمي کې به بیا دا روژه قضا راوګرځي. که وړوکي اختر نه وروسته زر راګرځولی شي نو هغه خو ډېره ښه خبره ده. خو که چېرې د دوی عمر دومره دی چې دوی په اوړي کې سخته روژه نشي نیولی نو بیا د راتلونکي ژمي کې هغه لنډو ورځو کې اسانو ورځو کې دوی بیا د هغې قضا راګرځي. فطرانه به هغه انسان ورکوي چې هغه اوس هم روژه نشي نیولی او راتلونکي هغه لنډې ورځو کې هم روژه نشي نیولی او د دې عمر ورځ ورځ داسې روان دی چې دی کمزوري کېږي دی واپس صحتمند کېدل واپس طاقتور کېدل نه واپس طاقت کې نه راځي واپس صحت ته نه راځي ورځ ورځ نور هم کمزوري کېږي بدن چې دی عمر تېرېږي کمزوري کېږي نو په دغه صورت کې به دی هغه سرسایه ورکوي. که چېرې دی راتلونکي وخت کې صحتمند کېدو امکان شته طاقت کې به راشي ځوان دی دې وخت کې بیمار وروسته به ښه شي نو بیا به دی سرسایه نه ورکوي. سرسایه د هغې مریض لپاره ده چې هغه ټول عمر هغه روژه نشي نیولی هغه په لنډو ورځو کې هم روژه نشي نیولی او راتلونکي عمر کې هم هغه د ټیکېدو امکان نشته نو دغه شانتې کس به سرسایه ورکوي. کوم سړی په ژمي کې هفته کې یو روژه نیولی شي میاشت کې یو روژه نیولی شي نو دی به هغه روژې نیسي او ورو ورو به خپل هغه روژې قضا راګرځوي خو سرسایه به نه ورکوي. ښه جي مفتي صاحب دلته کې د کالر یو بل سوال هم دی داسې نور تړلې خبرې چې دي هغه روژې سره یا د قضا سره چې دي هغې باندې هم خبرې کوو خو موږ سره وخت شوی دی یو دمې قدرمنو یو دمې طرف ته ځو بیا به ستاسو خدمت کې حاضري کوو نعت به مغورو او ستاسو د کالونو جوابونه به هم درکوو خصوص یو دمې طرف ته بیا ستاسو په خدمت کې حاضري وي. جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې قدرمنو په ننني پروګرام کې مونږ د روزي په فضیلت باندې او جمعة الوداع او داسې دي چې کومې تړلې خبرې په هغې باندې پروګرام کې خبرې اترې کوو. مونږ سره په پروګرام کې شرکت کوي یو ماشوم نعت خان محمد فصیح د هغه نه به ښکلی نعت اورو او بیا به د سوالونو او جوابونو سلسله جاري ساتو. جی فصیح صلی الله علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و की
کہیں سے نہ ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے کیسی روشنی ہوئی ہے، یہ جو میں جا رہا ہوں جانب قل، یہ سے اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب قل، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتے کیسی روشنی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے کیسی روشنی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے کیسی روشنی ہوئی ہے۔ جزاک الله ډیر ښکلي نعت د محمد فصیح موږ ته پیش کړو. مفتي صاحب د سوالونو جوابونو سلسله شروع کړو. د مرګرم ته پوسونه کړی دي په دغه دوران کې براللو سرسایه چې دی آبا یا فطرانه یا د روزي چې کوم هغه قضا چې دی په کوم خلکو باندې لکه ضروري چې به ورکړي واجب دی، لکه یو خدای چې یو سړی مریض دی هغه روزه نه نیسي، نو آیا آبا سرسایه ورکړي که نه به ورکړي؟ جی د خبرې وضاحت ما مخکې موقع شو، سرسایه به هغه سرسایه خو به هر یو انسان ورکړي چې کوم یو انسان هغه روزه نیسي او که نه نیسي. ښه جي. یو فطرانه دا سرسایه ده، دا به هر انسان ورکوي چې کوم انسان عاقل بالغ دی، او بل دا چې هغه مالداره دی، ښه جي، صاحب حیثیت دی، صاحب حیثیت دی چې دی زکات ورکوي، د سره مال شته، نو د باندې د خپل ځان د طرف نه او د خپل نابالغ بچو د طرف نه سرسایه ورکول هغه لازم دی. ښه جي. او که بچي د چا بالغ دی هغې په خپله ګټه کوي، هغې په خپله ورکوي، نو ښه خبره ده پلار باندې ورکول لازم نه دي. که پلار د هغې طرف نه ورکوي نو پلار ثواب هغه مستحق دی، پلار ته ثواب ملاویږي، خو نابالغ بچو د طرف نه به پلار ورکوي او د ښځې طرف نه خاوند ورکړي، نو ښه خبره ده. که ښځې سره خپلې پیسې وي په خپله به ورکوي، که ښځې سره خپلې نشته او خاوند هم نه ورکړي نو ښځې غاړه نه بندېږي. ښه جي. او دا ده چې کوم یو سړی روژه نه نیسي نو هغې سړي باندې سرسایه بیا هم شته. سرسایه یو فایده دا ده چې د هغې سره روژې کې انسان نه څه کمې زیاتې ګناه شوي هغه معاف کېږي، خو دا مقصد نه ده چې دا به صرف روژهدار ورکوي. که یو سړی بیمار دی هغه روژې نه نیسي نو هغه به دا هم نه کوي چې سرسایه نه ورکړي ځکه ما روژې نه دي نیولې. بعض خلک دا خبره کوي چې زه تراویح ځکه نه کومه چې زه بیمار یم روژې نه نیسم، نو د تراویح ځان له یو مستقل عبادت دی، دغه سرسایه ځان له مستقل عبادت دی، ځان له حکم دی، دا ورکول لازم دی. د دې روژې سره تړلې خبره نشته چې یو سړی مسافر دی روژه نه نیسي، بیمار دی، زنانه بیماره ده، ماشومانو بیماره ده یا نور تکلیف دی هغې ته هغې روژه نه نیسي نو سرسایه به هغې بیا هم ورکوي. ښه جي، سرسایه به ورکوي. جي
ها جی او د سرسایه سره تړلې یو بله خبره ده چې زموږ اتیر پروګرام کې یو ملګري پوښتنه کړې وه چې دا سرسایه په کومو خلکو باندې ورکول پکار دي لکه کوم خلک مستحق دي د دې مستحقین هغه دي چې کوم د زکات مستحقین دي چې چاله زکات ورکول شي هغې له سرسایه هم ورکول شي او د خبرې وضاحت مخکې کړو چې زکات او د ورکړې هغه ټول نه اول حقدار هغه خپل نږدې رشته دار دی زکات او مستحق له ورکې او هر انسان ته د خپل خاندان خلک معلوم وي ټیک شو جی چې زما ورور زما خور زما ورواره خوری ماما ترو دا د دې مالی حیثیت څنګه دی خاندان خلک یو بل ته خلکو ته معلوم وي نو هغې کې شکل انسان ته پته ولګي چې دغه سړی غریب دی هغه کونډه ده یتیم دی هغه ته مالی مدد ضرورت دی علاج دپاره یا د کور خرچې چلول دپاره یا د بچو د پرورش دپاره نو دغه شانته کس چې کله انسان ته معلوم وي نو انسان هغې له زکات ورکوي او هغه رشتهدار هم وي سرسایه ورکوي هغه رشتهدار هم وي نو هغې باندې دغه ورکوونکي ته 2 اجر و ثواب ملاویږي یو د سرسایه ورکولو اجر و ثواب زکات ورکولو ثواب صدقې ورکولو ثواب او یو د خپلولۍ خاطر کولو چې د خپلولۍ خاطر وکړو د خپل سړي سره مرسته وکړله خپل سړي مدد وکړو نو حدیث پاک راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام بابا فرمایي چې دغه خپل باندې چې انسان صدقه کوي انسان زکات سرسایه ورکوي دغه ورکړه خپل لکوي نو په هغې باندې ته 2 اجر و ثواب ملاویږي خو شرط پکې هغه دی چې دی مستحق وي که هغه مخکې نه مالداره دی نو مالداره سړي له بیا سرسایه زکات او دغه واجب ورکړه هغه نشي کېدی نو هغه بیا غریب سړي له ورکوي که خاندان کې د چا غریب نه ټول مالداره دي ټول صاحب حیثیت دي نو بیا په خپل ګاونډ کې قتل پکار دي بیا خپل ګاونډیان د خپل محلې خلک د خپل کلي وطن او د خپل ګیر چاپیر کم خلک دي هغې له ورکول پکار دي هغې کې هم څوک نه نو بیا بل خاریه ته هم ورکول شي بل ملک ته هم هغه انسان ورکول شي جی په دې باندې نورې خبرې هم کوو ځکه چې دې کې دا نور کم خلک دي او بیا په رشته دارو کې بیا کم خلک زیات مستحق دي په دې باندې خبرې کوو موږ سره وخت شوی یو دمي قدرمنو بیا به د دمې نه پس تاسو په خدمت کې حاضرېږو جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو په نور اسلام کې موږ تاسو ته هرکلی وایو موږ سره په دې نشست کې یو بل نعت خان حسان رضا هم شرکت کوي هغه ته په پروګرام کې هرکلی وایو د ده نه به هم یو ښکلی نعت اورو مفتي صاحب د دمې نه وړاندې موږ په فطرانه باندې خبرې اترې کولې او تاسو د هغې باندې ډېر تفصیل سره جواب هم ورکړلو دې کې یو بل سوال دا دی چې دا فطرانه په خپلو خلکو کې بیا په کومو خلکو باندې نه کېږي چې هغې له نه دي ورکول پکار نو هغه زموږ ډېر خلک چې دي زموږ ملګري چې زموږ نیوال چې د هغې تپوس کوي چې خپلو کې خو ټیک ده رور خور یا ترور یا څوک نږدې دي هغې ته خو ورکول پکار دي خو دې کې بیا کومه داسې رشته ده چې هغې ته ورکول نه دي پکار د اسلام کې ورکړه چې دا په 2 قسمه باندې ده یو هغه ورکړه چې هغه لازمه ده جی د هغې مثال دی لکه فطرانه سرسایه زکات منخه چې موږ ته منت وایو منخه نو دا ورکړه چې دا لازم دي دا انسان باندې فرض دي لازم دي واجب دي نو دغه شانته ورکړې دپاره قانون دا دی چې دا په خپل ځان باندې په خپل بچو باندې چې د نه پیدا دي هغې باندې نه کېږي په خپل ځان باندې په خپل بچو باندې او خپل مور او پلار نیا نیکونو باندې نه کېږي دغه رشتهدار چې کوم د ده نه پیدا دي یا دې د چا نه پیدا دی د ده مشران یا د ده کشران چې د ده اولاد دي که هغه زامن دي که لوریان دي که نوسي دي که کړوسي دي دا ټول یا پلار نیکونه بره نو دغې کسانو باندې نه کېږي دې نه علاوه ټولو خپلوانو ته چې هغه مستحق وي نو دغه فرضي واجب او لازم او منخه دغه ټول دي له بیا ورکولی شي چې کوم د ده پیدا نه دی یا دې د هغې نه پیدا نه دی دې نه علاوه هر رشتهدار له ورکولی شي او یو خیرات دی اسه انسان د الله د رضا دپاره او خیرات کوي دا خیرات بیا په کومو خلکو باندې او جی اسه نقدې روپۍ ورکوي پخلی کور کې څه ترکاري پخه کړه کور کې څه خیرات وکړو نو هغه د پخپله هم خوړی شي په خپل بچو هم خوړی شي په خپل مور او پلار او وروڼو خویندو ټولو له دې ورکولی شي هغې کې غریب او مالدار ټولو خپلوان له ورکولی شي چې کوم خیرات وي او چې کوم دا لازمي ورکړه ده کوم چې دا واجب دی فرض دی نو دغه ورکړه دی په خپل ځان باندې نشي لګولی په خپل بچو باندې نشي خوړی خپل بچو له نشي ورکولی خپل مشران له نشي ورکولی دغه وروڼه خویندې دا د ده هغه بچو کې نه راځي
د ده په مشرانو کې نه راځي، نورونو خویندو له ورکولی شي، هغې بچو له ورکولی شي، ترونو له ماماګانو له ترونیانو له دې ټول له بیا دې ورکولی شي. ښه جي. او دې سره بل تړلی خبره دا ده چې زموږ ځینې خلک داسې دي چې د هغې جومات امام له ورکوي، نو دا د حق دی یا آیا هغه جومات امام چې دی صاحب حیثیت دی؟ مطلب دا چې یو داسې امام دی چې هغه په چېرته سرکاري ملازم هم دی او په محله کې د جومات امامتي هم کوي، نو په ده باندې دا جایز ده دا ورکول پکار دي؟ اصل کې دغه سرسایه زکات منخه چې کوم واجب ورکړه ده دا غریب سړي له ورکول پکار دی. که امام غریب دی او د دغه سړي په خاندان کې غریب نشته بیا خو د امام له ورکي، او که دغه په خاندان کې خپل رور غریب دی، خپل ورواره غریب دی، خپل خورۍ غریب دی، ماما غریب دی، تره غریب دی، ترویانې غریبانان دي، خویندې غریبانان دي، نو دوی به اول هغې له ورکوي. که خپل خاندان کې څو غریب نشته نو بیا د امام له ورکولی شي. او که امام په خپله مالداره دی، هغه صاحب حیثیت دی، نو هغه له نه دي پکار چې هغه زکات واخلي، هغه سرسایه واخلي، هغه د خلکو ته وضاحت وکړي چې ما تاسو خپل سرسایه خپل زکات مه راکوئ، زه صاحب نصاب یم، زه مالدار یم. نو دغه شان د امام له هم نه دي ورکول پکار چې هغه مخکې نه شي د هغه صاحب نصاب دی، مالداره دی، هغې له نه ورکول پکار، غریب سړي له ورکول پکار دی. دا امامت په عوض کې، د امامت په تنخواه کې، د امامت په ورکړه کې نشي ورکولی. هغه لازم ورکړه چې ده که هغه زکات دی، که هغه سرسایه ده، که منخه ده، دا به د الله د رضا دپاره بغیر د څه عوض نه، بغیر د څه بدلې نه، هسې به الله د رضا دپاره یو کس له ورکوي چې هغه غریب وي. غریب له به هم په دې عوض کې نه ورکړي چې ته کور ته راولي، هغې نه مزدوري واخلي، هغې نه کار واخلي او بیا ورله سرسایه ورکړي یا زکات ورکړي یا منخه ورکړي، بلکې هغې له به هم د الله د رضا دپاره بغیر د څه بدلې نه، بغیر د څه عوض نه، هسې به ورله ورکوي. نو دغه قانون دی چې کوم یو شي چې د زکات دی، سرسایه ده، منخه ده، دې ته لازم ورکړه وي. لازم ورکړه کې شرط چې هغه به غریب وي، غریب له به ورکوي، اور هغه که خپلوان دي نو خپلوانو کې به د ده اولاد به نه وي او د ده مشران به نه وي، مور پلار به نه وي، ښځې له هم نشي ورکولی، ښځه خاوند له نشي ورکولی، او دې نه علاوه نور رشته داران چې دي هغې باندې ورکړې باندې ډبل اجر و ثواب میلاوي. دې سره بله تړلې خبره همدا، خو هغه به د یو کال نه پس اخلو. موږ سره دا وخت یو کالر دی. السلام علیکم، څوک او د کوم ځای نه؟ کوم سلام، قرباني خبرې کوم د ثوابۍ نه. ښه جي، څه به ویل غواړئ؟ ژوند ته واغسته او پیسې یې ورکړې، نو په هغې باندې زکات شته که نشته؟ ښه جي، بله څه پوښتنه خو نه کول غواړئ؟ نو د زکات په باره کې مې دغه پوښتنه کوله، او زمونږ روزي چې کوم دي نو یو ورځ مخکې دي. ښه، روزي خو مخکې نشي، د دې به هم تپوس کوو ښځې بس سوال ته وک کېږدئ. مفتي صاحب قربان علي د ثوابین دی، هغه وایي چې ځمکه مې هغه څه ده، په دې باندې زکات شته که نشته دی. او بل هغه د روزو دغه وکړه، نو ځینې خلک د خپله ځانه روزي نیسي، لکه میاشت نه وي لیدلې شوې، اعلان نه وي شوی، نو د دې دواړو سوالونو جوابونه ورکړي، بیا به په فطران باندې دوباره بیا خبرې کوو. جی، چې کوم دا ځمکه اغوستې ده زموږ د مشر، نو که ځمکه کور جوړو لپاره اغوستې، زه به دې کې کور جوړوم ځان ته یا خپل بچو ته، نو دغه شیان ځمکې باندې زکات نشته. که پټي دپاره اغوستې چې زه به پکې فصل کرم، هغې دپاره دا ځمکه اغوستې، په دې کې زکات نشته. بعضې خلک ځمکه اخلي، پراپرټي اخلي د کاروبار دپاره، چې ګاونډي ځمکه خرڅوي یا کلي کې څوک ځمکه خرڅوي، دا به زه اوس واخلم چې کله ریټ ښه شو بیا چا خرڅو، نو بیا زه هغه به خرڅوم، نو دا اوس کاروبار دپاره شو. نو څوک چې ځمکه اخلي او خرڅوي، د پراپرټۍ کاروبار کوي، نو د هغې دغه ځمکې شی دا یو مال تجارت دی، نو مال تجارت باندې بیا زکات راځي. که دا ځمکه اغوستې کور دپاره، پټي دپاره، په هغې کې د کور جوړي یا پټي جوړي یا اجره جوړي د خپل استعمال دپاره یا د پټي استعمال دپاره، نو دغه شان ځمکو باندې زکات نشته. او که دې دپاره اغوستې زه به دا خرڅوم او بیا بل سړی به راځي او ښه ریټ راکړو، زه به هغې باندې دا خرڅوم، خرڅ دپاره اغوستې، کور دپاره، پټي دپاره نه، نو بیا پرې زکات شته. ښه جي، موږ سره یو بل کالر هم دی، هغه مخلو. السلام علیکم، څوک او د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام جوړ صاحب، سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوو جناب مفتي عبدالغفار صاحب ته سلامونه او نیک احترامات، او ټولو کتونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. مننه جي. زه جنید خان خبرې کوم د ساوث وزیرستان د چکمرۍ د سیمې نه اړیکه نیولې. تاسو ته هم هرکلی وایو جي. ډېره مننه.
جورشاد صاحب که ستاسو په اجازه سره زه به یو تپوس وکړم د مفتي صاحب نه. جی مفتي صاحب لکه موږ تیر پروګرام کې یوه خبره یوه مسله اورېدلې وه ستا د خولې لکه خبره دا مسله ده په دې هکله باندې وه چې لکه دا نسوار چې موږ خوله ته واچوو که نه ځینې اکثر خلک چې کوم وي نسوار ترسره کوي نسوار کوي نو په دې باندې اودس ماتېږي لکه په ورشن باندې یا په خوله باندې داسې نښې جوړېږي که څه غا جوړې شي که نه په اودس باندې ستا سر پرې وځي. او بله خبره مې دا کوله جی هلو جی 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 وای جورشاد صاحب لکه ما عیده ته کپړه کړې وه که نه اوس درزیان چې کوم دي ډېر رسي په باندې ما نه وګڼله لکه تیاره نه شوه کپړه اختر ته چې وګڼم خو لکه په دې زما څخه کېږي که نه ما ته ضرور پکار ده چې زه اختر ته جمع په هر صورت باندې وګڼم. جی ها ډېره مننه. ها جی جونې چې د وزیرستان نو د تقریبا زیاتره د پروګرام کې شرکت کوي د دغه سوال دی چې د نسوارو سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي نو دی باندې خو مخکې تاسو خبره کړې خو یو ځل بیا د هغې د ابلاغ دپاره دا وکړي چې ځینې خلکو نه دا لکه دا مونږ عامو خلکو د امامانو نه یا د علما کرامو نه اورېدلي دي چې د نسوارو سره اودس نه ماتېږي بس خپله کنګال کې بیا مونځ ته ودرېږي او تاسو چې په تېر پروګرام کې کم ذکر کړی چې نه دې سره اودس ماتېږي نو یو ځل بیا د ابلاغ دپاره دا ووایي. زموږ دا ورور ته دا خواست دی چې کوم سړی نسوار کوي جی هغه ته خپل ځان معلوم وي چې کوم ځای کې نسوار ږدي نو هغه ځای کې که پولې شوي وي هلته کې وړې وړې دانې شوي وي نو دغه نسوار هلته چې کله کېږي نو هغې سره هغه دانې ماتېږي نو دانې نه بیا هغه اوبه هم راوځي ګندګي هم راوځي هغه اوبو راوتو سره دانه ماتېدو سره ګندګۍ راوتو سره فقها فرمایش اودس ماتېږي که د یو سړي دانې نشته نو بیا د هغې هغه اودس ورسره نه ماتېږي خو بیا هم بعضې خبره داسې چې انسان ته ښکارې نه وړې وړې دانې ګندګي ترې نه روځي نو ځکه احتیاط په دې کې چې انسان اودس وکړي. یاره جي دا خبره واضحه په دې پکار ده چې دغه خلک چې دي دغه عادیان چې دي د دې څیز نو اول خو خدای د دې نه خلاص کړي دي امین دا یو نشه ده که نه جي او لکه دی خو دغه دوران کې دي خو له ګوري نه چې آیا دې کې د دې څخه دغه راوتي دي دانې که نه دي راوتي که نه یا دغه شته پړسوب شته یا نشته دی خو بهرحال یو بس غوڅه خبره ورته پکار ده چې یاره بس اودس کول دغه ده چې اسلام د احتیاط سبق ورکوي. جی احتیاط سبق ورکوي د خوب سره اودس ولې ماتېږي جی ځکه چې فقها فرمایي چې دی کې انسان د خپل بدن نه خبرېږي نه او جی خوب سره انسان بدن نه داسې هوا اوځي چې هغې سره انسان ته پته ونه لګي اودس مات شي نو بعض اوقات انسان اودي خو بدن نه دغه تکلیف نه خارجېږي د انسان ته پته نه نو ده ته پته نه شي دا کار شوی دی که نه دی شوی خو اودس د مات شو نو ځکه احتیاط په دې کې دی چې نسوار اچونکي اودس هم مات دی ځکه چې دغه دانې ستاسو خبر شي هغه ته پته ده هغه چیک کړې نه ده هغه کتلې نه دي چې دانې شته او که نشته نو احتیاط په دې کې دی چې اودس دی بیا وکړي نو په دې خبره خو د ټولو علماو اتفاق دی فقهاو لیکلي دي که بدبو والا شیز انسان استعمال کړي اودس یې وي نو بیا به هم احتیاطاً مستحب عمل چې دی به اودس کوي. ښه جي ښه که انسان دروغ وي انسان غیبت وکړي انسان د ګناه یو کار وکړي یو مکروه عمل وکړي او د ده اودس وي نو فقها وي چې مونځ دپاره بیا اودس وکړه. د نشې نه علاوه که د ده د خولې نه داسې څه غیبت ووتو یا څه بده خبره ووتله د هغې نه پس هم ګناه کار وکړو او که نشه م وکړو نو دغه خولې کې بدبو والا څیز هم استعمال کړو نو دله بیا اودس کول مستحب دي. ښه جي نو دا نسوار هم یو بوی لري دا هم د ده هم یو بوی وي نو ځکه د اودس کول پکار دي. یقینا چې زموږ د ملګري په دې پوه شوي د بل سوال دغه شی دی هغه جواب ورکوو خو زموږ سره یو بل کالر دی. السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه یې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. شهناز د پېښور نه. ښه جي شهناز بیبي څه به ویل غواړئ؟ جی ما وی چې لکه خلک وایي چې بهر وځي نو غیر محرمه باندې نظر وشي نو اودس ماتېږي نو چې واغې نه چې بار نه چې ته راشي او لمونځ کوې نو لکه چارهدام به خامخا کوې که نه او بل دا چې موږ ستاسو پروګرام ګورو نو چې لمونځ کوو یا تلاوت کوو نو اودس په بیا ضروري. ښه جي به د دې جواب درېیم دا چې ښځه لمونځ کوي نو لوپټه کې بدن نه لاس دغه کوي که د پاک. ښه جي په درې واړو سوالونو جوابونه دله مفتي صاحب درکوي. شهناز بیبي ریګولر کالر ده او د خامخا څه ناڅه پوښتنه د خویندو دپاره د هغې د اګاهۍ دپاره کوي د اودس په باره کې چې کوم تاسو خبره واورېدله هغې جواب ورکوي. جی کله چې یو نارینه سترګې په غیر محرم زنانه باندې ولګي نو اول نظر چې د هغه معاف دی اسلام کې
اول نظر معاف اول سترګې انسان په خطا باندې ولګي اول نظر معاف دی خو بیا به سترګې په هغې باندې ساتي نه سترګې به لر کوي خاجي یا به ټیټي کوي یا به اړخ بل طرف ته بالکل او قرآن پاک کې رب ذوالجلال نارینهو ته هم او زنانو ته هم دواړو ته دا حکم کړی دی خاجي قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم ای محبوبه د مؤمنانو ته ووایه چې خپل سترګې د ښکته ساتي او دغه حکم ښځو ته هم کړی دی چې سترګې د هم ښځې هم خپل سترګې ښکته ساتي نو دا حکم دواړو ته دی نارینه ته هم دا حکم دی چې زنانو مخ ته به نه ګوري او زنانو ته هم دا حکم دی چې نارینه مخ ته به نه ګوري که انسان اول نظر ولګي نو بیا سترګې لر کول دا پکار دی که بیا انسان د چا مخ ته ګوري مسلسل نو بیا په دې باندې د ده هغه اودس مات نه دی اودس ماتیږي نه خو صرف مکروه کیږي نو که بیا مونځ انسان ودرېږي نو اودس کول پکار دی او که مخکې نه اودس ته نو اودس کول پکار دی او دې دپاره د چا اندام صرف ضرورت دی چې څنګه انسان اودس دپاره لاسونه انځي خوله کنګالي پوزه کې مخ باندې اوبه واړوي سر مسې کوي او خپې انځي نو دغه شکم چاراندام دی صرف دا به کوي استنجا او پوره اودس هغه ضرورت نشته استنجا کولو ته صرف چې لاسونه وینځي مخ وینځي دا شکم دا ظاهري اندامونو دغه انځل دی دغه کافي دی دی خو یو بل سوال چې دا و چې هغه لوپټه باندې لکه زه خو په داسې پوه شم چې یا لوپټه یا صادر د دې فرق کول غواړي که نه بل څه د زنانو باندې دا خبره لازمه ده چې د زنانو سر نه واخله خپو پورې دا ټول بدن چې دا عورت دی صرف لاسونه دا او ښکته ګیټونه لاندې خپه که دا بدن ښکاري نو خیر دی دې نه علاوه نور بدن به دوی په مونځ کې پټوي لوپټه دومره نری نه ده پکار چې په هغې کې سر یخته ښکاري په یو غټه لوپټه باندې چې دای کې سر یخته نه ښکاري دغه شان لوپټه باندې مونځ کول پکار دی او دغه شان د نور بدن هم چې جامې داسې لباس اچولی وي چې هغه لباس کې بدن نه ښکاري ځکه چې رب ذوالجلال ته ودرېدو دپاره دغه قانون دی چې سر نه خپو پورې داسې لباس اچولی چې هغې لباس کې د هغې زنانه بدن نه ښکاري رب ذوالجلال ته ودرېدو دپاره دغه قانون دی نو زموږ هغه خویندې میندې چې د هغې لباس نری وي یاد ساتئ د قیامت په نښو کې یو نښه دا هم ده چې زنانو لباس به نری شي نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایي چې دوی به لباس به اچولی وي خو هغه لباس اچول به نه اچولی وي بدن به ښکاري نو قیامت په نښو کې یو نښه دا هم ده نو ما ته خپلو خویندو میندو ته دا خواست دی چې دنیا دا ژوند چې دی دا په داسې لباس کې هم تېرېږي چې هغه د الله او د رسول د قانون باندې برابر وي او په داسې لباس کې هم ژوند تېرېږي چې الله او د رسول د قانون نه خلاف وي او د شیطان د خوشحالولو والا لباس وي نو هغه لباس واچوئ چې په هغې باندې الله او د الله رسول خوشحاله وي هغه لباس نه ځان ساتئ چې په هغې باندې الله او د الله رسول خفه کېږي خلکو خبرې پسې مه ځئ خلق به سوي دې ته مو ګوره چې دا خلق به سوي الله جل شانه به سوي نبی علیه الصلاة والسلام باره سوي دې ته قتل پکار دی نو خپل لباس هغه شان ساتل پکار دی چې هغه د حیا او د ستر او زموږ د پښتنو روایت سره هغه برابر لباس وي خجي مفتي صاحب دې سره یو بل یو تړلې خبره دا ده چې زموږ اکثر خویندې چې دي د هغې کور کې یا نارینه وینه یا کوي نو هغې خپلو کارونو پسې تللي وي هغې ته څه ضرورت شو بازار نه راوړي نو دوی د ستر دپاره څه داسې احکامات دي دوی به څنګه ستر کوي اصل کې ستر یو دی کور کې د نورو نارینهو نه یو دی د رب ذوالجلال ته ودرېدو په وخت کې هغه لباس کور کې دننه شکل انسان مونځ ته ودرېږي نو داسې لباس به نه اچي چې هغې کې بدن ښکاري بدن ښکارېدو مراد دا نه چې نور نارینهو ته ښکاري که زنانه ته پخپله هم خپل بدن ښکاري دا هم مناسب نه ده دا هم ځکه زنانو دپاره چې کوم لباس راغلی دی مونځ په وخت کې هغه دا دی چې سر نه خپو پورې د هغې ټول بدن به پټ وي که زنانه کور کې نور څوک نشته یوازې ده هغه کور صفایي کوي د کور په کارونو کې مصروفه ده که هغه لوپټه لرم کې ګناهګاره نه ده خو چې کله مونځ ته ودرېږي مونځ په وخت کې د هغه د چې کوم لباس دی د هغه دپاره چې کوم قانون دی د هغې دپاره رولز دا دی چې سر نه خپو پورې د هغه ټول بدن به پټ وي ښه ښه موږ سره یو بل کالر دی هغه مغلو نو بیا به دې سره تړلې چې کومې خبرې دی هغه جاري وساتو السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه یې وعلیکم السلام جانګل پېښور نه ښه جانګل صاحب څه به ویل غواړئ تاسو نه مخکې یو کالر سوال کړی و چې د اختر د مونځ څه حکم دی هغه سړي دپاره چې څوک چې سفر کې راشي جی بالکل هغه به ځان له د سفر مونځ کوي چې څنګه زنانه کوي که نه د اختر مونځ به نه کوي ټیک شو چې دا موږ د دې جواب مهرباني ورکړئ ښه جي ښه به دا موږ ځان سره لیکلی خو پکې یو کالر بل راشي نو هغه سوال پکې پاتې شي خو دا ده چې دا سوال موږ سره شته دی د دې باندې موږ دغه درکوو چې استادو پوښتنه وکړه نو اوس به د مفتي صاحب نه د هغې جواب واورو مفتي صاحب دا دوه کالر په دغه یو سوال باندې راغله چې د اختر مونځ د یو انسان نه
پاتې شولو لکه د جمع نه یا د جماعت نه پاتې شولو نو آیا دی به یوازې دا کوي که نه به کوي که نه کوي نو هغې څه دغه دی او که کوي به نو هغې دپاره څه طریقه ده جی زموږ د ورور تپوس وکړو چې اختر مونږ مسافر یاد ساتئ چې کوم سړی په سفر کې دی نو سفر دغه تکلیفونو د وجه نه اسلام مسافر ته څه سهولتونه ورکړي دي یو دا چې روژه نیولو کې تکلیف دی نو روژه مه نیسه روژه نه نیولو اجازت هم شته بل دا چې کوم 4 رکعته فرضي مونځ دی هغه ورته 2 رکعته هغه ګرځولی دی سفر کې نو دغه شانته جمعې مونځ که انسان په سفر کې دی که نیولی شي جماعت ورته میلو شو نیولی شي نو ودکي کنې په دې باندې لازم نه دی د 2 رکعته ماسپښین مونځ وکړي نو په دې باندې هم د دغه اړه خلاصېږي دغه شانته د اختر مونځ دی که یو انسان مسافر دی مسافر ته چې جماعت لاندې شو جماعت ته ملو شو جماعت ته ورسېدو نو مونځ دی وکړي که مسافر ته اختر مونځ ملو نه شو مونځ وشو نو بیا د هغې قضا نشته هغې ځان له نشي کولی دغه شانته چې کوم سړی په خپل کلي وطن کې پاتې کېږي که هغه نه اختر مونځ قضا شو نو یاد ساتئ چې ده به د کلي علاقې محلې بل جومات ته ولاړ شي هلته به ومومي که ټول کلي علاقه کې هر په یو وخت شي یا ټول ته نه پاتې شو نو اوس د دې قضا نشته دی داسې مونځ دی چې دا به جمع سره وي که دا جمع نه پاتې شو د ده یوازې بیا دی مونځ نشي کولی دا جمع مونځ دی چې کله یو جماعت کې دی لاندې کولی شي بل کلي ته بل ځای ته تللی شي نو هلته به ورپسې لاړ شي هلته کې به هغه مونځ وکړي خو یوازې د ده مونځ نشي نارینه لپاره جمع یا جماعت ضروري دی دې سره سره د اختر مونځ دی او د اختر ورځ ده بختور ورځ ده د ثوابونو ورځ ده لویه ورځ ده د زنانه مونځ کول غواړي نو د هغې دپاره د اختر مونځ شته اختر مونځ زموږ زنانه بعض علاقو کې داسې انتظام ولا شوي وي چې ستر پرده کې هغې پوره پابندۍ سره چې کوم شرعي پابندۍ دي طریقه کار دی شرعي حدود د لاندې هغې دپاره جوماتونو کې انتظام شوي وي بعض علاقې زما په علم کې شته چې هلته کې هغې دپاره داسې انتظام شوي نو هلته که هغې ځي هلته کې دی اختر مونځ کولی شي او که داسې یو علاقه کې یو جومات کې یو علاقه کې د هغې انتظام نشته نو بیا په زنانو باندې هم کور کې ځان له یوازې اختر مونځ نشته اختر مونځ چې دا د جمع کار دی څنګه چې جمعې مونځ دا د جمع کار دی جمعې مونځ ځان له یو انسان یوازې نشي کولی نو دغه شانته اختر دا مونځ دا هم د جمع کار دی که خپل علاقه کې نه نو بل علاقې ته لاړ شي بل علاقې ته لاړ شي نو زنانه دي که چېرې هغې یو جومات ته ځان ورسولو نو هلته کې جمع لاندې کړو هلته کې دی کولی شي خو که چېرې جومات کې دي نو بیا یوازې ځان له کور کې نشي زنانه ځان له د اختر مونځ نشي کولی ټیک شو جي موږ سره یو بل کالر هم دی السلام علیکم څوک او د کوم ځای نه السلام علیکم امان الله صاحب کوډي نه خبرې کوم جی امان الله صاحب څه به ویل غواړئ زه دا خبره کوم جی چې دا الټۍ سره روژه ماتېږي او که نه ماتېږي دغه سبا دا الټو ما دوايي خورم نو سره باندې الټۍ لګېږي ښه جي او جی ښه جواب درکو درته ښه جي امان الله صاحب دا کونه تپوس کړی دی هغه وایي چې الټو سره روزه ماتېږي که نه ماتېږي د الټو بیا تاسو پاتیر پروګرامونو کې 2 قسمونه ښولي یو قصدن دی یو قطعاً بیمارۍ په صورت کې راشي دواړو ورته جواب ورکړي جی الټۍ چې عام طور باندې انسان باندې راځي هغه بیمارۍ د وجې نه راځي جی روژه کې خوراک ډېرو کې یا روژه کې خوراک پسې اوده شي یا معدې کې تکلیف راشي د چا معده کمزوري روژه کې نو هغې ته تکلیف راشي نو هغې د وجې نه نو کوم الټۍ چې په خپله وشوه بیمارۍ د وجې نه وشوه که لږه وشوه که ډېره وشوه په دې باندې روژه نه ماتېږي ښه جي په دې د خپل روژه تر ماښامه پورې جاري وساتي روژه خرابه نه شوه ګار نه دی یو دا ده چې خدای دې نه کړي څوک په زوره په کس باندې خوله کې تالو ته ورسوي او ځان باندې الټۍ راولي نو که هغې سره د ډېرې الټۍ وشوې نو په دې سره بیا هغه روژه ماتېږي نو په کس باندې الټۍ وکړې ډېرې وکړې هغې سره روژه ماتېږي او چې په خپله الټۍ وشو که لږې وشو که ډېرې وشو په دې باندې روژه نه ماتېږي یقینا زموږ د ملګري یو په دې پوه شوي وي چې زیاتره خلک چېرته داسې د بیمارۍ د وجې ماشوم لوی سړی زنانه الټۍ وشي بیمارۍ د وجې وشي نو هغې باندې هغه روژه هغې دغه کړي ماته کړي چې یاره بس ته خو بیمار شولې ته دا روژه مه نیسه بیا د اختر نه پس بیا را وګرځې نو او تاسو ووایئ چې نه دې سره روژه نه ماتېږي دې خپله روژه جاري وساتي نو یقینا زموږ ملګري یو په دې پوه شوي وي زه یو دمې طرف ته قدرمنو د سوالونو جوابونه به جاري ساتو زه دمې طرف ته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو
جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې د خپل سوالونو جوابونه شیر کولی شي مفتي عبدالغفار صاحب تاسو ته نیخ باندې راستاسو سوالونو جوابونه درکړي مفتي صاحب موږ د روزي مبارکي په فضیلت باندې دغه په احترام باندې خبرې شروع کړې دي کې موږ سره د یو کالر دغه راغلی و چې د اختر میاش یا د روزي میاش د نیولو لکه د هرې علاقې خپل هغه روایتونه هغې جوړ کړي دي ځینې زموږ قبایلي علاقې داسې دي چې هغې د سعودي عرب سره روژه کوي نو دې کې د ریاست څه کردار دی جی ټول نه اول خو دا خبره چې کله مونږ خپله ذمواري صحیح طریقې سره سرته ورسو جی زموږ غاړه په هغې باندې خلاصېږي جی که مونږ نه په هغې کې کمې زیاتې راځي زموږ غاړه په هغې کې بندېږي جی که ریاست خپله ذمواري صحیح طریقې سره ادا کېږي د هغې غاړه خلاصېږي که هغه صحیح طریقې سره نه ادا کړي د هغې غاړه بندېږي نو ریاست د رویت هلال دپاره علما یو کمیټي جوړ کړې ده په هغې کې علما ناست دي هغې ته دغه کار سپارلی دی که هغه صحیح طریقې سره خپل کار کوي د هغې غاړه خلاصېږي که صحیح طریقې سره کار نه کوي د هغې غاړه بندېږي جی که هغې صحیح فیصله کوي نو د هغې صحیح فیصلې اجر و ثواب به ملوي غلطې فیصلې د هغې به هغې جواب ورکوي خو مونږ عوام له نه دي پکار چې مونږ د هغې فیصلې نه خلاف خپلې خوښې مطابق یو فیصله وکړو ښه جي دې خبرې اجازت اسلام نه ورکوي چې چېرې یو قاضي فیصله څوک وکړي نو قاضي فیصلې نه خلاف انسان هغه خبره وکړي چې زما دغه فیصله نه ده خوښه که قاضي صحیح فیصله کړې وي په هغې باندې هغه ته اجر و ثواب دی که هغه غلطه فیصله کړي د هغې حساب کتاب ورسره رب کوي جی حکمران له مشران له پکار دي چې هغې سره حساب کتاب وکړي خو عوام له دا نه دي پکار چې د هغې فیصلې نه خلاف خپله یو فیصله وکړي ښه جي که دغه طریقه شروع شي نو سبا بیا خلک زموږ د چې کوم تاڼې دي د هغې خلاف به خپل پرایویټ تاڼې جوړې کړي چې موږ ته دغه تاڼې نه انصاف نه ملوي دلته ظلم کړي موږ ځان پرایویټ تاڼه جوړه کړو موږ به پرایویټ عدالت جوړ کړو نو دا بیا د معاشره نظام خرابېږي اسلام د اتفاق او د امن تعلیم ورکوي چې مسلمان سره په اتفاق سره راشي نو ټول پاکستان کرونو خلک یو طرف ته وي او یو څو اضلاع یو څو علاقې خلک بل طرف ته وي ټول پاکستان یو طرف ته یو فیصلې سره متفق وي او د لږ خلک چې دی هغه فیصلې نه خلاف ځان له اختر کوي یا سعودي سره اختر کوي نو دغه فیصله چې د علماو په اتفاق سره دا خبره چې دا خبره ټیک نه ده جی د دې ډېر کم خلک چې هغه حامي دي ډېر کم خلک دې سره ملګري دي 100 کې 70-80% خلک یو طرف ته دي او 10-20% خلک بل طرف ته دي نو اسلام په عباداتو کې د اتفاق تعلیم ورکوي جی اسلام په عباداتو کې یو شانتیواله تعلیم ورکوي چې یو شانته عبادت وشي جی امام په جمع کې یو وي جی نو تاسو ذهن کې ویا خبر راځي خو بیا پکا د سعودي سره موږ اختر یو کو جی چې ټول دنیا کې اتفاق راشي نو علماء دا خبره وضاحت کړې ده چې ټول دنیا کې یو ځای اختر یو ځای روژه شروع کېدل دا عقلاً موږ ته ښکار نه شي دا ممکن شي ځکه چې د دنیا کې داسې ملکونه شته چې د هغې ځای او زموږ په ملک کې د ګنټو فرق دی بالکل جی چې کله هلته کې میاشت ښکاره شي نو دلته کې میاشت نه ښکاره شوي جی نو ځکه علما وایي چې د خپل ملک هر یو ملک چې دی د هر یو ملک قاضي فیصله چې دی خپل حدودو کې نافظ کیږي دلته چې قاضي مفتی اعظم یو فیصله وکړي نو د هغې نفاذ په دې ملک کې کیږي دا یو ملک چې دی دا یو ملک د یو قانون د لاندې چلیږي نو هغې کې د قاضي هغه فیصله نافظ کیږي که دلته قاضي یو فیصله وکړي د امریکې او د نور ملکونو کې هغه خلک هغه فیصله نه مني نو قاضي هغه فیصله چې د خپل حدودو کې خپل لاس د لاندې چې کوم خلک دي هغې باندې نافظېږي نو زموږ ملک دا کوم نظام جوړ کړی د رویت هلال والا د دې هغه کوم علما ناست دي که هغې صحیح فیصله کوي د هغې ته اجر و ثواب دی که غلطه فیصله کوي د هغې غاړه بندېږي خو موږ عوام له پکار دی چې هغې فیصلو باندې عمل وکړو که هغې غلطه فیصله کوي رب ذوالجلال به هغې حساب کتاب ورکړي زموږ غاړه په دې نه بندېږي چې موږ ولې د هغې په فیصلو باندې عمل وکړو ښه جي ډېر نو کوشش دا پکار دی چې اتفاق راشي اسلام د اتفاق تعلیم ورکوي اسلام کې څومره عبادات دي دا د اتفاق او اتحاد هغه تعلیم ورکوي نو زموږ په ملک اتفاق راشي چې موږ یو ځای اختر وکړو نو زموږ په خپلو کې مینه محبت نور هم سوا کېږي اوس داسې ورځ راشي چې موږ اختر چاله مبارکي ورکوي زما خو روژه ده جی چاله د روژې مبارکي ورکوي زما خو بوزه ده اوس خو اعلان نه دی شوی تاسو خو ځان مخکې یو نیوله او اعلان خو نه دی شوی نو دا ټول خبرې چې د خپلو کې بې اتفاقي راولي خپلو کې خفګان راولي یو وي زما روژه ټیک ده ستا روژه ټیک نه ده یو وي زما اختر ټیک دی ستا اختر ټیک نه دی نو دا اسلام خو عباداتو د وجه نه اتفاق راولي او نن د عبادت د وجه نه بې اتفاقي راځي نو دغه بې اتفاقي نه معلومیږي چې دا خبره ټیک نه ده نو دې نه ځان ساتل پکار چې په دې باندې به نورې خبرې هم کوو دا خبره ډېره سینسیټیو ده او زموږ ډېر خلک غلط العام
طرف ته روانه ده. خلک غلط دغه پیروي کوي. نو دې سره لکه چې کوم نخ خلک کمزوري دي زموږ ورنګ سادهګان دي هغې بیا په یو دوه کې حیراني. په دې باندې خبرې کوو. موږ سره په دې سیګمنټ کې چې دی یو ماشوم چې دی حسن رضا هم شرکت کوي. دغه نه یو ښکلی نعت اورو نو بیا به د سوالونو جوابونه شروع کوو. جی حسن. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کے رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. ہم چلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے. یوں تو سب انہی کا پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا پر دل کی اگر پوچھو. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے.
सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई है। सुनते हैं कि महाशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। मुँह देख के क्या होगा, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सुनते हैं कि महाशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी। ډیره مننه حسن رضا، ډیر ښکلی نعت تا موږ ته پیش کړلو. قدرمنو د سوالونو سلسله به جاري ساتو، خو اوس موږ سره شوی دی د دمې وخت. دمې نه پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. جی قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی. قدرمنو د روژې مبارکې اخیري اشاره شروع شوې ده او روژې د ختمېدو هغه دغه ته سفر شروع کړی دی. په دې سره چې کومې تړلې خبرې دي په هغې باندې موږ په ټول پروګرام کې خبرې اترې وکړي. مفتي صاحب د هغې ښکلي جوابونه راکړل. موږ سره اوس هغه سوال ته راځو چې د اختر نه پس، لکه اختر چې روژې ختمې شي نو یقینا چې خلک اختر لمانځي، د خوشحالۍ اظهار کوي. دې پسې شپږ روژې د شوال راځي. د دې څه اهمیت دی جي؟ د دې قدر څومره دی؟ د دې ثواب څومره دی؟ د دې په اسلام کې کم مقام دی جي؟ حدیث مبارکو کې د رمضان مبارک نه وروسته د شوال د شپږو روژو تذکره هم ملاویږي. جی نبی علیه الصلوة والسلام با فرمایي چا د رمضان مبارک روژې ونیولې، هغې نه وروسته بیا شپږ روژې د شوال ونیولې، نو هغه داسې ګویا کې ټول کال هغه روژه ونیوله. هغې مقصد علما بیا تشریح کې دا بیانوي چې رمضان مبارک پوره میاشت دا روژه ونیسي نو الله جل شانه کم از کم اجر و ثواب د یوې نیکۍ شي هغه لس مقرر کړی دی. رب ذوالجلال فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. څوک چې یو نیکي وکړي هغې له به لس چنده اجر و ثواب ورکولی کېږي. نو یو میاشت روژې باندې لس میاشتې روژې اجر و ثواب الله جل شانه ورکو. او بیا چې کله شوال شپږ روژې ونیسي نو په هغې باندې الله جل شانه یوې روژې باندې د لس روژو لس چنده اجر و ثواب ورکوي. نو شپږ لس لس کې ضرب ورکړو نو شپېته روژې ترې جوړېږي. بالکل جی. لس میاشتې د رمضان مبارک هغه اجر و ثواب شو، 2 میاشتې د شوال هغه شو، نو 12 میاشتې هغه کال برابر شو. جی بالکل. نو دغه څوک چې شپږ روژې هم د شوال ونیسي نو گویا کې د ټول کال روژه ونیوله. نو دا حدیث مبارکو کې نبی علیه الصلوة والسلام بعد دغه فضیلت بیان کړی دی او دا حدیث پاک صحیح حدیث ته بخاری شریف کې شته، نور کتابونو کې د دې تذکره ملاویږي. نو شوال دغه شپږ روژو د علماء کرامو مستحب ویلي دي. خجی مستحب معنی لکه په کولو باندې ثواب دی او په نه کولو باندې تاسو غاړه نه بندي، ګناه نشته دی. که چا ونیولې اجر ثواب دی، که ونه نیولې ګناه نشته. نو بیا دغه روژې چې دی کوشش دا کول پکار دی چې اختر ورځ تېره شي نو اختر نه وروسته بیا دغه روژې نیول هغه جایز دي. او علما وضاحت کړی چې اختر په اول ورځ باندې نشي نیولی. چې اول ورځ د اختر چې دی دا د خوشحالۍ ورځ دی. حدیث پاک کې راځي او دغه شانته علما را نقل کړي دي چې دا د خوراس کاک ورځ دی. دې ورځ باندې خوراس کاک چې دی هغه په دې باندې رب ذوالجلال خوشحالېږي چې په خپل انسان وکړي، په بل باندې وکړي، په دې باندې رب خوشحالېږي. نو دې ورځ باندې د شیطان روژه وي.
مقصد شیطان خپي هغه خوراک نه کوي چې رب ذوالجلال مؤمنان له اجر ورکړي هغې له اختر ورځ د د خوشحالۍ ورځ شیطان پې خفه کېږي نو دغې ورځ باندې شیطان په خوراک څښاک باندې خفه کېږي نو دغې ورځ باندې روژه نیول هغه منې دي احادیثو کې منع راغلی ده او بیا چې کله اختر دویم ورځ شي یا درېیم ورځ شي نو په دې باندې که یو انسان د شوال د شپږ ورځې روژې شروع کړي نو دا جایز دي خو زموږ دا اکثر دا وي چې اختر کې 3-4 ورځو پورې خلک یو بل کره راځي اختر مبارک کوي نو بیا ښه خبره ده چې انسان چا کره لاړ شي او بیا ورته زما روژه ده زه خوراک نه کوم نو دا هم داسې ښه خبره نه وي ریاکارۍ کې هم راتلی شي او د هغه سړي د خفګان هغه سبب هم جوړېدی شي نو ځکه چې کله اختر نه انسان فارغ شي اختر د منډه تلو نه فارغ شي نو بیا په ټول میاشت د شوال کې د روژې نیولی شي د شوال لکه ټوله میاشته پورې که نه ټوله میاشت کې د 6 روژې نیولی شي که پرله پسې 6 روژې مسلسل ونیسي دا هم ټیک ده همدغه پوښتنه مې کول غوښتله چې یا ځینې داسې خلک دا وایي چې دا چې کله یو روژه چا شروع کړه نو دا 6 به مسلسل دی نیسي او دې دوران کې یو انسان یو دغه باندې چې ته بیماري راله یا چې تاسو داسې دغه شو چې هغه تسلسل مات شو نو دې سره دې اثر دغه کمیږي خو نه جی تسلسل سره مسلسل روژې چې دا د رمضان مبارک فرض دی دین علاوه شوال روژې دې مبارک علما فرمایي چې حدیث پاک کې دا راغلي چې چا په شوال کې 6 روژې ونیولې هغې کې دا نشته چې پرله پسې ونیولې ټیک شو جي نو که هفته کې یو ونیوله بل هفته کې 2 ونیولې بیا یو ونیوله بیا بل هفته کې 2 ونیولې آخري شوال آخري ورځ نه مخکې د 6 پوره کړې نو بس دا هم دته اجر ثواب ملاویږي لا پرله پسې مسلسل 6 لازم نه دي که انسان پکې یو ورځ 2 قضا کوي بیا یو ورځ روژه نیسي نو دا هم جایز ده په دې باندې هم دغه اجر ثواب ملاویږي دا پرله پسې لازم نه دي او دې دوران کې کدي شپږونه اوس یو انسان نیسي یا تو نیسي نو دې لپاره نفس دا خو ممانعت کو نشته دي اصل کې دا روژې او د عبادت خو څومره ډېرو کې عمره ثواب دی نو 6 پورې خو به دته دغه حدیث پاک هغه اجر ثواب ملو شي چې کوم حدیث پاک کې بیان شوی دی او دې نو وروسته چې کوم دی روژې نیسي نو کوشش داسې وکړي که په دغه باندې فرض روژې پاتې اول د هغه راوګرځي د دې 6 روژو نه مخکې اول خپله قضا راوګرځي که قضا په دې باندې نشته نو بیا د دې نفل روژې هم نیولی شي نو بیا د 6 نو وروسته هم نیولی شي اتم نیولی شي لسم نیولی شي څومره وس توفیق خدای پاک ورکړي ښه خبره ده جی حاجی او په خبرو کې تاسو مفتی صاحب دغه یو خبره وکړله چې د روژو نه پس اختر راځي اختر د مسلمانانو دپاره الله تعالی طرفه د خوشحالۍ یو ورځ ده نو یقینا چې د خوشحالۍ په ورځ باندې هر سړی خوشحاله وي په دې کې زموږ صاحب حیثیت خلک یا عام خلک چې دي هغې کومو خلکو سره لکه هیلپ ځینې خلک خیراتونه کوي په دغه ورځ باندې خلک انویټ کوي هغې ته دعوتونه ورکوي خپل کور کې اجره کې هغې ته دغه ورکوي یا ځینې داسې وي چې هغه 2 3 جوړې کړي دغه په کاونټ کې کور کې مالت کې داسې خلک چې د هغې کپړې ني د هغې روټۍ ني نو دغه خلکو سره بیا اسلام څه وایي اصل کې د اختر د ورځ چې دا د رمضان مبارک په ختمېدو باندې سبا اختري جی رمضان مبارک دا د مهنت میاشت ده د ټول میاشت مهنت وکړو جی نو اوس اختر د ورځ چې د خپل خواره مهنت هغه مزدوري اخیستلو هغه ورځ ده حاجي ټول میاشت د مزدوري وکړه اوس د ګټې هغه ورځ ده نو په دغه ورځ باندې دعاګانې ډېر قبلېږي دې ورځ باندې اختر مونځ کې دعاګانې ډېر قبلېږي اختر مونځ کې دعاګانې کول پکار دي هغې نه وروسته چې کله دی بیا خیرات کوي د صدقات کې د خیر ښېګړې کار کې ورکړه کوي نو هر انسان ته خپل خاندان هغه خلک معلوم وي هر انسان ته خپل خپلوان معلوم وي نو خپل خپلوانو باندې نظر ساتل پکار دی کم سړي د بچو له اختر جامې نه دي اغوستي ځان دپاره جامې نه دي اغوستي ځان دپاره پیزار نه دي اغوستي خوراک کاک شیدونه نه دي اغوستي نو د هغې خلکو خیال ساتل چې دا د اختر خوشحالي هغه کول دي صحیح طریقه دا ده چې انسان څنګه په خپله اختر پر ورځ باندې خوشحاله دی که 2 جوړې ځان له کوي نو د یو جوړه ځان له وکړي هغه یو جوړه د هغه بل مسلمان ورور له وکړي رشته دار له وکړي بالکل که د سره پیزار شته د سره داسې سپلی یا چپړې یا سینډل چې کوم د اخلي زنانو دپاره ځان دپاره پیزار اخلي بوټان اخلي یا سپلی اخلي د سره مخکې نشته هغه استعمال قابل دي او دی ځان له نوې اخلي نو پکار ده چې دا نوې د هغې کس له واخلي چې خاندان کې هغه ځان له نه دي اغوستي حاجي چې د اختر اصل کې خوشحالۍ ته ویلی شي او خوشحالي هغه ده چې انسان بل خوشحاله کړي انسان چې بل د خوشحالۍ باندې څومره خوشحالي ملاویږي خپل ځان خوشحالو باندې دومره خوشحالي نه ملاویږي چې ځان خوشحاله کړي خپل ځان خوشحاله کړي خو چې بل خوشحاله کړي رب خوشحاله کړي بالکل
نو شکل انسان ځان له دوه جوړې کې پاغې په ځای ما یو جوړه ځان لو کې یو جوړه دی په خپل خاندان کې بل غریب لو کې ځان له پیزار اخلي د سره پیزار شته د ضرورت نشته د پیزار سم دی هغه د چولو قابل دی نو د هغه پیزار هغه پیسې یا پیزار د وخت بل یو غریب لور کې حاجی د کور کې خوراک کاک شیزونه برابر دي د ځان له اخلي نو بل هم پکې واخلي بل غریب خیال هم پکې وساتي. مفتي صاحب وخت نږدې شوی دی د کلوزینګ خو دې کې بس اخیری یو پوښتنه په یو منټ کې متبادل یو مختصر جواب راکړي چې د اختر په ورځ زیاتره خلک چې هغه قبرستان ته ځي د مور پلار د نیکونو قبرونو ته ځي لکه دا کې د دې سره غلي بس لنډ دغه کې دی یو جواب. اصل کې ټول کال کې انسان قبرونو ته تللی شي خپل خلانه هغه قبرونو ته وتلی شي هلته ایصال ثواب دعاګانې کولی شي. اختر په سهار باندې زموږ په کلي وطن کې یو خلکو عادت روان دی چې اختر په سهار باندې ځي دا هم منع نه ده خبرې نه دی اسلام اجازت ورکوي خدا فرض او لازم ګڼل هم نه دی پکار. بعد خلک څوک لاړ نشي خلک ورته بد وشي ته لاړ نړی تلل پکار دي تلل ښه دي که څوک پاتې شو نو اختر په ورځ هم تللی شي مازدیګر هم تللی شي وروسته هم تللی شي سبا هم تللی شي دا د خپل قبرونو ته ورتللو هغې ته دعاګانې کول دي زیارت القبور حدیثونه ثابته ده انسان ورتلی شي خو فرض او واجب ګڼل نه دي پکار که څوک نه ځي نو هغې ته بد ویل نه پکار که څوک ځي هغې ته بد نه ویل پکار. ډېره مننه جي اوس هم موږ سره په پروګرام کې ډېر داسې سوالونه پاتې چې یقینا زموږ مینوال به په هغې باندې د هغې به تنده ماتې شوي نه خو یقینا انشاءالله د روزو نه پس هم چې زموږ کوم پروګرامونه وي په هغې کې به هم دغه مسالې ډسکس کوو او چې زموږ کوم لکه مینوال چې دي هغې د پوهې دپاره زموږ د پوهې دپاره چې کوم په هغې کې نصیحت دی په هغې باندې خدای دې وکړي چې موږ له د عمل توفیق راکړي. مفتي صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ سره په روژه په خوله باندې په دې پروګرام کې 2 غنټې راکړلې او زموږ مینوال هم په دغه مسلو باندې پوه کړل. موږ سره دغه ماشوم دی حسن رضا هغه موږ سره د نعت په ذریعه شرکت وکړلو د هغه هم مننه. قدرمنو ستاسو هم ډېره مننه چې د ټلیفون د لارې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت کو او نیغ په نیغ هم د خپلو سوالونو جوابونه وغوښتل. په راتلونکي پروګرامونو کې به هم همدغسې زموږ او د ستاسو د پوهې یو بل پروګرام وړو او چې کوم زموږ د زندګۍ دپاره د عمل دپاره زموږ د ژوند د ښه کولو لپاره ثواب ګرځي. اوس راله راکړئ اجازت الله په امان وختونه هم په خیر.